یو مې د کلي بالمین در باندې یم سکندر خان د فقیرجان لالا چې کومه خبره وکړه د دې غازو ډېرې دا زمونږ کلی دی دا شولګر او ستاسو حلقه د ستاسو هم کلی خو تاسو ته ډېر لاندې مخکې به دوی سره زمونږ صوبایي حلقه وه اوس یې په دې لار راتلل نو ما سره د امجد لالا را روان وم هغه راته ویل چې حاجي صاحب دلته خو ګیس هم راغلی یم نه خو چې افتاب خنډک ته راغلی دلته راغلی نو لکه دې داسې حیران شوي چې لکه وګوره په غازو ډېر یو که ګیس هم ما ورته ویل زمونږ نه ستاسو خو دوی ګیس ډېر ښه دی خبره ستاسو ده د خپل کلیوال محمد خان شیرپور د نن نه تقریبا 44 سال مخکې تاسو ته دلته ډېر مشران ناست دي موږ خو ډېر واړو هغه وخت 8 فروری په تاریخ باندې په پېښور یونیورسټۍ کې تاسو یو داسې شخصیت تاسو د حیات محمد خان شیرپور ته کتلي بېګا ماته یو کس زړه کې ولیدل ته د حیات محمد خان شیرپور د شکل څه وګوره یو خشته یې که نه موږ ویل که دا ډېر ښایسته دی یو آیډیل وي لکه مطلب دا چې تصوراتي هغه یو لفظ استعمال کړو ته د شکل ته وګوره کتابي شکل دی کتابي یعنې د ټولو خوبصورتي ځوان بهترین انسان په اخلاقو باندې په دغه ورځ باندې د دې نه څو موده مخکې موږ واړو په چاپیزي چوک کې دماکه شوه او په هغې کې حیات محمد خان شیرپور هم او زموږ د کلي ډاکټر ظاهر شاه صاحب پکې لګېدل اوس هم معلوم دی نو هغه موږ واړو په دې نه پوهېږو چې هسې چل شوي رخوي زموږ خپلوان تلو هغه جلسې لرو هغه زینګه کور زنانه واړه ټول په سړک ولاړو داسې زمانه خو نه وه چې اوس وه که نه لکه به څوک ټانګه وراتله تر نه وته او چا به راله بیا به نه وه نو ټولو خلکو سره غم و خو به هر خلک چې هغه دماکه وشوه نو د حیات محمد خان شیرپور شهید یو بیان راغلو په هغې کې لیکلي چې میں ان پټا هم سے نہیں ڈرتا تاسو نه زه دا تپوس کومه چې کله زموږ او ستاسو مشران لږي شو او د عمل کې موږ آزاد کړو او موږ پاکستان جوړ کړو نو د پاکستان د جوړېدو نه بعد دلته کې یو محسوس پارټي وه چې موږ ته په وراثت کې میلاو شوي وو زموږ پلار زموږ نیکیان او د نیکیان هغه تاسو ټول موږ ټوله شوګر موږ نه پنیشن پاتې کړو داسې وه اوس ملک آزاد شو خو دلته کې موږ سره تعلیم نه ملک آزاد شو موږ سره سکول نه ملک آزاد شو موږ سره کالج نه ملک آزاد شو موږ سره سړک نه ملک آزاد شو موږ سره روزګار نه ملک آزاد شو زموږ سره امن او خلکو یې ملک آزاد دی او یو محسوس پارټۍ په یو محسوس انداز کې دلته کې سیاست او لفظ پښتون به استعمالو نو ما به مې چې لکه زه پښتون یم به زه پښتو خبرې کوي به ده سره نو د دغې وجې نه به تاسو ته یاد چې موږ ته رامشران وایي چې یو وخت داسې راغلو چې موږ به مړي خخول خو په 3 قسمه کپړه کې تاسو ته یاد شي ما ته یاد نه شوه موږ ته مشران نو موږ وایي دا ولې هغې د دغې خبرې زمیوال چې کوم دی نشل پاټی کړه هغه د وړو مسلې خو چې راله خو لا بېله وه خو زه غټ سړی یم زلمي یم سړی یم چې د وړو هغه مسله راغله بهرحال حیات محمد خان شیرپور له راغلو په دغه وخت کې ضرورت پښتون ته د دې خبرو چې دی په سکول کې او په کالج کې کېږي دلته د علاج سهولت میلاو شي او په چینه سیند باندې یو پل جوړ شي داسې وه که نه ستاسو غازو ډېر یو چینه پل دا پل به جوړ شوی دی دا حیات محمد خان شیرپور جوړ کړی دی نو په دغه وخت کې چې دې سړي دا خبره شروع کړې نو یو سوچ په دې صوبه کې راولوېده غټ شو او سوچ دا چې د حیات محمد خان شیرپور دې ویلې نو د هغه مخې ته د بم دماکې وکړي نو چې کله هغه دا اعلان وکړو چې زه له بمونو نه یا د پټاخونو نه یېرېږم نو بیا سوچ لږ نور هم سپک شو چې هلکه د سړي وویل نو زما په خیال په اس ټي سي ښار زما په اشارو مسټیک هغې کې یو بم کېښود او مړه شو ماحول په هغه ورځ ما پرون په یو حجره کې ناست وم ما ته یو سړي خبره کوله یاره وي د دې غازو ډېر ما ورته چې حیات محمد خان شیرپور شهید شو نو مې خلکو ژړل نو هغه ما ته ویل غازو ډېر کوم خلکو ژړل وایي اسمان هم ژړېده ځمکه هم خفه اوس سوال دا دی زه ګورې دا تپوس تاسو نه خامخا کوم
زه د موبایل کې دا دغه ګورم د پولیټیکل پارټو سرګرمۍ نو په هغې کې زه یو پارټي نه م او هغې کې و چې دا زمرې د پلانکین اوس یو دا ډینګرې نه اوس هغه غریب چې ورته ناست یې چیز کېږي چې زمرې راکم دی نه دا زمرې اصل کې ګورې یو ډېر ډلونګي ځناور دی دی ګورې سړي خوري خدای پاک دغه زمرې به مونږ بیا نه راوړو داسې نه نو آیات محمد خان شیرپور زموږ او تاسو نه دا شما ته وکړم ملوک شوی زه تفصیل کې نشم دا خبره ډېر راپورم او ګناه دا وه چې چیناتي پول جوړ شو ګناه دا وه ما ته یادېږي دغه دی کې چارسده کې یو پول دی هغې ته څه عجیبه نوم وایي چوتي پول دا آیات محمد خان شیرپور جوړ کړو دا اوس چې دا پول دا کوم غټ پول دی اوس دا ایکسټنډ شو دا هغه جوړ کړو د حیات محمد خان شیرپور په نوم باندې په دې صوبه کې یو ډېر غټ لوی اسپتال جوړ شو د هغې نوم حیات محمد خان شیرپور شهید اسپتال دا تاسو ته یاد او بیا د تنګي ډیګري کالج او نور خو تاسو ته یم چې دا خو ډېرې غټې کارنامې دي او د ټولو نه غټه کارنامه دا ده چې پښتون زلمې وي د خپلې وینې په قیمت باندې پښتون زلمې ویښتو د خپلې وینې په قیمت باندې د پښتنو په ترقۍ په بنیاد کې چې څه پکار نو هغې ته د شیرپور خان آیات محمد خان شیرپور په بنیادونو کې خپله وینه ایښلې ده او نن په خښته یو د پښتنو د ترقۍ یو غټ دغه ولاړ دی بلډینګ ولاړ مشرانو زمان زور د آفتاب خان یو کلیپ ما بل اوس کته هغه یو خبره کوله هغه وایي چې د مشرانو ته خو پته وي خو کشرانو ته پته نشته صوبایي قاید نه چې دا د آفتاب احمد خان شیرپور ډېره جوړه خبره ده زه هم د آیات محمد خان شیرپور په متعلق زما د شمشیر خان هم ناست دی د قومي وطن پارټۍ نه دا مطالبه ده چې د هغه په سیاست باندې او د هغه په عمر باندې یو کتاب ولیکلی شي چې زلمې ټول کې خبر شي بالکل دا زه د مطالبې په شکل باندې ځکه چې چا سره مو د آیات محمد خان شیرپور یا د آفتاب احمد خان شیرپور نه کوم باندې نشته زه به راځم تاسو زه ما شپاړس کاله د آیات آفتاب احمد خان شیرپور نه ځان وکړ زه په دغه دوران کې MP سره هم جوخ پاتې شوم په دغه دوران کې زه جمعیت الملل اسلام سره هم پاتې شوم یو عجیبه پریکټس زما بل شوی د آفتاب احمد خان شیرپور خلک نوکران کړي نو په مرکز کې پیپلز پارټۍ هغه بحال کړو په صوبه کې چې کوم سیک امپلایز ته موږ وایو متاثره ملازمین هغه صوبه کې بحال نشو نو زه او زموږ یو بل ملګرو ارشد باغي او یو ستاسو دغه نوشاد خان ته پته لګي دغه نوم باندې لري موږ یو تنظیم جوړ کړ سیک امپلایز ان د BOP نو موږ دغه ډېر ښه مزیدار پریکټس شوی چې موږ دې خبره باندې پوه شو چې یاره څوک لیډر نو موږ سکندر خان سره ملو شو زه سره نه ملو شو زموږ ملګري ورسره ملو شو موږ MP سره ملو شو امل ولی خان سره موږ د جمعیت الملل اسلام چې کوم سابقه وزیر اعلی صاحب هغه سره ملو شو او موږ پیپلز پارټۍ والا سره ملو شو تاسو په خدای اعتبار وکړئ موږ چې کله زړې پیپلز پارټۍ له لاړو نو زما په ټول یا د کالج ملګرو یا د یونیورسټۍ ملګرو یا د پارټۍ ملګرو ټوله صوبه په نوم په شکل پیژندل خو چې موږ به کار ته روان کېدو چې زموږ دا کار څوک وکړي نو چې موږ به یو خوا بل خوا وکتل نو هغه ټول بنګېلي ګیدړان په پیپلز پارټۍ کې ناست وو په زمرې آفتاب خان ته کېناستو چې موږ به کمپیریزن کوو نو موږ وایو چې پیپلز پارټي شته هغه خلک شته چې پیپلز پارټۍ کې د آفتاب خان خلاف سازش وکړو هغه خلک شته خو آفتاب احمد خان څوک چې د کار سره یې هغه پکې نشته مختصر کوم بیا به مونږ MP له لاړو نو چونکې هغه عجیبه اتفاق و هغه وخت کې ما MP له وکړو نو چې MP ته موږ لاړو نو ما امل ولی خان سره زما ملاقات او د ټولو ملګرو چې جانبازه خبره به ما لکه خبره په ما مکه نو چې زه لاړم نو زمونږ هغه ټایم هغه شو موږ لا یو نیشنل پارټۍ والا نو چې موږ لاړو د ضلع چارسدي MP ډېر ستر خلک ناست او 3 کسان ناست زمونږ په چونکې ټایم هغسې شو نو زمونږ د خان وختو کې ګوتې ورکړې سرګټې ولګاو تاسو په خدای اعتبار وکړئ چې د نکاح همزولي خلک یې ناست د نکاح همزولي خلک یې ناست تاسو زه امل ولی خان صاحب یادوم وختو کې ګوتې ورکړې او ما ته وایي چې وایي
نو او کوسه کې تابعدار نو ما د تاسو والد صاحب لا اسکندر خان زمون امنه او اوس له وخت شو موږ لوړ او ما ملور کړی او اصل د پښتنو حکومت ته نو دا کار ته موږ لو کړ خو دا غدا غنداز نو داسې پته لګیدا نور خبره چې دمو هغه منځ کې شي دا نه کول وړ چې پاتې وروته نو ما مرګ سره کارم نه کیږي ولې هفتاب خراب شي مې د پښتنو صحیح ترجمانی غوړې هفتاب خان دا ورياض ده دا ورته دا خپل ایکسپیرینس مطابق هم تاسو دا پړک وړه پړک نه د چې هفتاب خان نو مانم نو یقینا چې تاسو یو زبردست چې هم مخه دا تاسو زنده‌باد او بیا چې زه جمعیت الاسلام مدرسه سره ملاو شوم مختصرا دا چې ما ټول صوبه په لږ ټایم کې چې د لیډرشپ څه یادو هغه خلک چې په سټیج باندې پرانیستل کوي هغه خلک چې په سټیج باندې د پښتون د خدمت دعوه کوي هغه خلک چې موږ د پښتنو دعوه کوو د خدمت کوو دا بالکل دروغ وي دا بالکل دروغ وي تاسو نه خپل وکړئ چې کله دا تیر شوی الیکشن نو افتاب مکان شرفو الیکشن دی او تاسو دې کې دما په خیال راوي حل کړه نو په سبا باندې زه مکرم شو ته ټول د خپل بچو لپاره نو اته کې زموږ د کالج جوړ سټوډنټ وو دا سکندر خان سره حلقه دا د سابقه دا اوسنۍ چې پی ایس اف چې کوم دی د پی ټی آی کې چې کوم دی د طالبان د رشتہ دار دی او ته پیژنې نو هغه ته ما ویل چې تاسو پر خان په تو هغه راته قسم وکړ وی په لم کو خو چې سره ټول خلک په خپل دغه څه قسم کوم چې افتاب خان تاسو ته ورزو الله باندې خبر غوا کوم چې زه په پټه کې نوم وګورئ چې افتاب خان پیل شو اپاشو دا ور یاد راځي دا افتاب خان وانس ټایم پیل شو اوس پر اندازه شي تاسو کو ورکړې د تبدیلی په نه باندې ورکړې نه د ټول ملک یا د ټول صوبې ورکړې نه موږ نه ورکړو خدای پاک ځاسه کنه لکه ولې حقیقت نه انکار کوي ولای مخلوق راوستي حقیقت انکار نه کوي وریا لري په شرکو خاندان باندې ورکبر مکر یاد لري زوان رسول په پښتونخوا کې سیاست کې یو جون تیرې نو د ځان سره افتاب احمد خان شرکو مرګ ملی رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو زنده‌باد ملی رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو زنده‌باد سکندر حیات خان شیرپو زنده‌باد دې خبره کوم ابل اوس په دعاوا کې ناس کوم نماز سره زمونږ یو کلیوال مطلب هغه مور دین کلی کې واده و بیا دا خور مطلب زمونږ کلی کې واده و یو ولې تاسو کې ناس کوم او دې راکا دا افتاب خان حلقه بچی لیکم ما ته دا افتاب خان حلقه یو ما افتاب خان ته کار کړو چې تاسو فایل نو موږ سره چې بیا ما ته یو چې کار کوو څنګه مې څنګه وې دلته کې دیګیانې پلټون جوړ کړو وې دلته کې موږ ته د پل جوړ کړو وې دا سړکونه راته جوړ کړو او ما ته وی پناکه غونډې کې کلی کې موږ 21 کسان نوکران کړو خو بغیر پیسو نو زما ځین کې دا جوړ دا غریب نوکر شوی د اوسه پر وطن تنخواه نه شو نو بیا ما ته څنګه چلو شو وی موږ افتاب خان نوکران کړو خو بغیر پیسو او زم نوکر کړو خو بغیر پیسو نو زه بیا کنفیوز شوم خیر زه بیا کنفیوز شوم چې راوی ما ته سمې ما ته ته ما ته ناغه په ما پیښو ما ته بغیر پیسو نه دا مطلب چې